اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو سټوډنټس، ملګرو او کتونکو، زه عدنان خان یو ځل بیا ستاسو په وړاندې حاضر یم یو نوې ویډیو سره. فنډامنټلز اف اکاونټینګ لیکچر نمبر 4 به زموږ نن ان شاء الله کوو. دینه مخکې چې موږ ویډیو لیکچر سٹارټ کو، ملګرو تاسو ته زه یاد دهانی در کوم چې زما د چینل سبسکرایب کړئ او زما ویډیوز لایک کوئ او نور ملګرو سره شیر کوئ. نننی چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه دی هغې کې لومبنی زمونږه چې کوم ټاپک دی هغه دی اکاونټ باره کې مونږه مخکینی لیکچر کې هم ویلو چې یو اکاونټ مونږ سره داسې مونږ وګڼو چې دا مونږ سره یو ځای دی، یو پیج دی، یو پاڼه ده په کتاب کې چې کوم باندې مونږه د یو کس باره کې دا یو سیز باره کې چې کوم ټرانزیکشن یې هغه مونږ هلته ریکارډ کوو. مثال په طور زمونږ یو د بزنس یو کسټمر دی علي، نو د علي سره چې موږ څومره ټرانزیکشن کوو، د باندې موږ څومره سیزونه خرڅو یا دنه موږ ته پیسې ملاویږي، هغه به موږ د په اکاونټ کې ریکارډ کوو. زموږ په کتابونو کې د اکاونټینګ په کتابونو کې به د یو خاص ځای هم الته به موږ ریکارډ کوو او دغه ځای ته موږ څه وایو چې دا د مستر علي اکاونټ دی. دغسې زموږ یو سپلایر د چانه چې موږ سامان اخلو د هغه احمد نوم دی، نو د احمد سره چې زموږ څومره ټرانزیکشن کیږي د موږ له سامان راکړي یا دته موږ پیمنٹ کوو یا د هر څه چې دي هغه به موږ د په اکاونټ کې ریکارډ کوو او د هغه ځای ته کوم هغه پاڼې ته هغه پیج ته هغې ځای ته موږ څه وایو چې دا د احمد اکاونټ دی او په هغې کې به صرف د احمد سره متعلقه ټرانزیکشن موږ ریکارډ کوو. ښه، دې په مخکینی لیکچر کې موږ د اکاونټ ټایپس هم وایي چې موږ سره 5 قسمه اکاونټس دي، ایسټس دی، ایکسپنس دی، لایبیلیټي دا، کیپیټل دی او انکم دی. نو اوس موږ سره چې کله موږ سره یو ټرانزیکشن وشي د هغې ریکارډ کول به موږ ټول نه مخکې موږ ریکارډ کوو، خو ریکارډ کول لپاره ضروري سره چې موږ لومبی وګورو چې په دې ټرانزیکشن کې کم اکاونټس افیکټ شوي دي، یعنی کم اکاونټس په دې ټرانزیکشن کې راغلي دي. مثال په طور یو موږ سیلز وکړو نو موږ به وګورو چې یار د سیلز موږ په کیش باندې کړی دی، په نغدو کړی دی، که موږ په قرضو په کریډټ کړی دی. ټیک شوه، نو بیا چې کوم اکاونټس افیکټ کیږي هغه به موږ وپیژنو او د هغې نه پس رولز دي چې موږ په دې باندې اپلای کړو، بیا به موږ دا ټرانزیکشن ریکارډ کولی شو. زیاتره موږ سره چې کوم اکاونټس هغه موږ سره د انګلیش ته یو ورډ الفابet ټي په شکل کې، ځکه موږ اکاونټس ته ټي اکاونټس هم وایو. لاندې که تاسو وګورئ موږ سره یو کیش اکاونټ دی چې هغه موږ د ټي په شکل کې جوړ کړی دی. د دې په لیفټ سایډ باندې که تاسو وګورئ نو ډیبټ سایډ، دې سایډ ته موږ ډیبټ سایډ وایو او موږ یې شارټکټ ورته موږ څه وایو ډي آر. د دې اکاونټ رایټ سایډ ته چې کوم طرف ته رایټ سایډ د هغې ته موږ وایو کریډټ سایډ او دا موږ شارټکټ د دې لپاره موږ څه استعمالو سی آر استعمالو. ډیبټ لپاره موږ ډي آر استعمالو او کریډټ لپاره موږ سی آر استعمالو. نو د هر اکاونټ دا دوه طرفونه دي، لیفټ سایډ ته ډیبټ سایډ وایي او رایټ سایډ ته کریډټ سایډ وایي. اوس مثال په طور دا کیش اکاونټ دی موږ سره، نو که یو انټري کیږي او موږ وایو چې دا کیش اکاونټ ډیبټ شوی دی، نو دې مطلب به سي چې هغه انټري به موږ د لیفټ سایډ ته ډیبټ سایډ ته لیکو د کیش اکاونټ، او که موږ وایو چې دا کیش اکاونټ کریډټ شوی دی نو هغه انټري به موږ څه کوو بیا د کیش اکاونټ رایټ سایډ ته به لیکو، کریډټ سایډ ته به لیکو. او همدغسې د هر اکاونټ لپاره دي. ټیک شوی، که هغه ایکسپنس دی، که لایبیلیټي ده، که انکم دی، که کیپیټل دی، د دواړو همدغسې یو لیفټ سایډ ډیبټ دی، رایټ سایډ یې کریډټ دی. که ډیبټ کیږي نو لیفټ سایډ ته موږ انټري ورلکو او که کریډټ کیږي نو رایټ سایډ ته ور انټري کوو. اوس د ټولو نه اهم سیز چې کوم موږ سره دی هغه دی چې موږ سره د ډیبټ او کریډټ رولز څه دي. ډیبټ او کریډټ موږ سره رولز څه دي. یاد ساتئ چې تاسو مخکې دا یو ټیبل دی، دې کې موږ دا 15 اکاونټ ټایپس دي کوم چې دې نه مخکې موږ لیکچر کې ویلو، ایسټ، ایکسپنس، انکم، کیپیټل او لایبیلیټي. دویم کالم کې تاسو وګورئ چې موږ سره څه دي اکاونټ نیچر، چې د دې اکاونټ موږ سره نیچر څه دی. ټیک شوه، نیچر تاسو داسې مثال والی چې دا فکس دی، دا به همدغسې څومره چې ایسټس دي به همیشه د هغه نیچر ډیبټ دی، د ایکسپنس نیچر کریډټ دی. ټیک شو جی.
د ایسټ نیچر ډیبټ دی او د ایکسپنس نیچر کریډټ دی. دغسې د انکم د کیپیټل او د لایبیلیټي د دې درې واړو نیچر کریډټ دی. ټیک شو. اوس چې کله یو ایسټ اکاونټ کې انکریز راشي سیوا شي ایسټ اکاونټ نو انټری به مونږه ډیبټ سایډ ته کوله. خو که د ایسټ په اکاونټ کې کمی راشي ډیکریز راشي نو انټری به مونږه کریډټ سایډ ته کوو. دغسې د ایکسپنس اکاونټ کې که چېرته انکریز راشي ایکسپنس سیوا شي زمونږه نو مونږ به انټری ډیبټ سایډ ته کوو او که نه کم شي نو مونږ به کریډټ سایډ ته کوو. د انکم کیپیټل او لایبیلیټي کې چې کله انکریز راشي نو انټری مونږه کریډټ سایډ ته کوو او که ډیکریز راشي نو مونږه ډیبټ سایډ ته کوو. د ایسټ او د ایکسپنس دپاره رولز یو شان دي ځکه چې دا دواړه د دې دواړو نیچر ډیبټ دی او د انکم او کیپیټل او د لایبیلیټي نیچر کریډټ دی نو چې د دې دپاره چې کوم رول دی د دې درې واړو لپاره سیم دي. ټیک شوی. مخکې زه اوس دې پسې چې ها اوس انکریز څه ته لکه مونږ وایو چې ایسټ کې انکریز ایسټ کې به انکریز څنګه راځي. مثال په طور د کیش یو اکاونټ دی ما سره کیش اکاونټ مونږ سره ایسټ اکاونټ دی کیش پیسې که نه دا مونږ سره د نیچر څه دی ډیبټ دی. نو چې کله مونږ سره پیسې نورې راشي نو ظاهري خبره مونږ سره کیش اکاونټ انکریز شو نو ایسټ اکاونټ انکریز شو. او که مونږ چې د پیمنټ وکړو کسټمر ته یا چاته بل دپاره پیمنټ وکړو یا تنخواګانې ورکړو نو ظاهري خبره چې مونږ سره کیش کم شو نو مونږ وایو چې ایسټ را سره کم شو. دغسې مونږ سره 5 بلډینګ دي بل بلډینګ مونږ واغسته نو مونږ وایو څه وایو چې په بلډینګس کې انکریز راغی ایسټ انکریز شو. خو که مونږ دغه بلډینګونه یا بلډینګ خرڅ کړو نو مونږ څه وایو چې مونږ سره بلډینګ کې ډیکریز راغی. ټیک شو. نو ایسټ کیش هم ایسټ اکاونټ دی بلډینګ ایسټ اکاونټ دی. دغسې تاسو له ما اگزامپل درکړی چې پرنټر شو زمونږ سره مشینان شو ګاډي شو لیپټاپ کمپیوټر فرنیچر شو دا مونږ سره ټول ایسټس دي. سیلز مونږ چې کله هم نوې سیلز وکړو نو زمونږ سیلز سیوا شي زمونږ سره دغسې انکم سیوا شي. خو که چېرته مونږ ته کسټمر مونږ سیل کړی دی هغه مونږ ته کسټمر را واپس کړي څه مسله ده پکې یا د هغه خوښ نه دی یا د هغه نه دی په کار مونږ ورته غلط لیږلی دی نو دې ته مونږ سیلز ریټرن وایو او سیلز ریټرن زمونږ دپاره څه شي زمونږ سیلز کم کړي. د کیپیټل مثال مونږ اخیستی چې کله مالک نوې پیسې انویسټ کړي په بزنس کې مونږ وایو چې کیپیټل انکریز شو چې کله د هغه پیسې وښکي نو مونږ وایو کیپیټل ډیکریز شو. بینک لون دی د بینک نه مونږ قرضه چې کله بینک نه مونږ قرضه اخلو نو زمونږ لایبیلیټي سیوا کېږي او چې بینک ته مونږ پیسې واپس کړو هغه قرضه مونږ واپس کړو څه پیمنټ ورته وکړو نو زمونږ لایبیلیټیز کم شي. نو داسې به مونږ پہچان کوو چې آیا زمونږ یو اکاونټ سیوا شوی دی یا کم شوی دی انکریز پکې راغلی دی یا ډیکریز پکې راغلی دی. او بیا به مونږ د دې ټیبل کې چې کوم دا رولز دي دریم کالم په دې کالم کې او یا په دې کالم کې چې کوم رولز دي هغه به بیا مونږ اپلای کوو. یو اگزامپل دی تاسو سره زه شیر کوم. یو کس دی مستر علي چې هغه یو بزنس کوي د کتابونو بزنس دی. هغه څوک ټول نه مخکې هغه خپل کاروبار چې سټارټ کړ هغه 5 لک روپۍ په خپل بزنس کې ولګولې. ټیک شوه. اوس د دې مونږ انټري څنګه کوو د لومبني ټرانزیکشن مونږ به لومبې څنګه چې مونږ ووي لومبې به مونږ پہچان کوو چې په دې اکاونټ کې مونږ سره په دې ټرانزیکشن کې کم اکاونټس انوالو دي. دوی که مونږ وګورو مونږ سره د لومبني کې یو مونږ سره کیش اکاونټ دی ځکه چې هغه پیسې لګول دي او مونږ ویلو چې کله مالک پیسې ولګوي نو هغې ته مونږ کیپیټل وایو. نو کیش اکاونټ ایسټ دی او کیپیټل اکاونټ خو ظاهري خبر چې کیپیټل دی. بزنس ته پیسې رالی نو انکریز ان کیش وشو او کله چې مونږ ویلو چې کله هم مالک پیسې ولګوي نو کیپیټل کې هم انکریز راځي. نو مونږ سره اوس انټري څنګه وي مونږ دلته ویلو ګورئ په ایسټ کې هم انکریز راغی او په کیپیټل کې هم انکریز راغی. نو مونږ ویلو چې په ایسټس کې کله انکریز راشي نو انټري مونږ سره ډیبټي او په کیپیټل کې هم چې کله انکریز راشي نو انټري مونږ سره سي کریډټي. نو مونږ دلته انټري څنګه وکړو ډیبټ کیش اکاونټ 5 لک کریډټ کیپیټل اکاونټ 5 لک. بیا څه چلو که دی مستر علي چې د فرنیچر واغست
په کیش باندې په نغدو باندې د 50,000 روپو. مونږ به لومبې څو کو چې وبګورو د کې کم اکاونټس انوالو دي. یو فرنیچر دی یو کیش دی، ځکه چې د پیسې ورکړي نو یې بدله کې ورته فرنیچر میلاو شو. یو موږ سره فرنیچر اکاونټ دی یو کیش اکاونټ دی. فرنیچر اکاونټ موږ سره څه دی ایسټ دی او کیش اکاونټ موږ سره ایسټ دی. خو فرنیچر کې انکریز راغی ځکه چې نوې فرنیچر د واغست. مثال په تور مخکې 2 ټیبل وي اوس سره 3 شوي، نو فرنیچر کې انکریز راغی خو د کیش کې پیمنټ وکړو نو کیش کې ډیکریز راغی. ټیک شو. موږ دلته ویلو چې کلم په ایسټ کې انکریز راځي خو ډیبټ انټری به کیږي او که ډیکریز راځي کریډټ انټری به کیږي. نو دلته کې فرنیچر کې موږ سره انکریز راغی نو فرنیچر به موږ ډیبټ کو 50,000 باندې، خو په کیش کې موږ سره ډیکریز راغی نو کیش به موږ سو کو په 50,000 به کریډټ کو. دا موږ سره د انټری شو. بیا د مستر علي سوکه چې د 100 کتابونه واغستل په 50 روپے یو کتاب، یعنی ټوټل د 5,000 روپو د کتابونه واغستل. یو اکاونټ موږ سره انوینټری دا یا سٹاک اکاونټ دی، یو موږ سره کیش اکاونټ دی. دواړه ایسټس دي خو انوینټری سیوا شو ځکه چې نوې کتابونه واغستل او کیش کم شو. نو انوینټری اکاونټ به موږ سوکو ډیبټ کو 5,000 باندې او کیش اکاونټ چونکه کم شو نو کیش اکاونټ به موږ په 5,000 باندې کریډټ کو. څلورم نمبر باندې د سوکل چې یو څو کتابونه د لس کتابونه د خرڅ کړل په 100 روپے پر کتاب باندې کسٹمر ته په پیسو باندې نغدو باندې. نو یو موږ سره کیش اکاونټ افیکټ شو دی کې یو سیلز شو ځکه چې د سیلز کو ای بدله کې وتا پیسې ملاو شوي. نو په کیش کوم انکریز راغی او په انکم کې هم انکریز راغی، یعنی ایسټ کې هم انکریز راغی او په انکم کې هم انکریز راغی. نو دلته موږ ویلو چې په ایسټ کې انکریز راشي ډیبټ انټری او په انکم کې چې انکریز راشي نو کریډټ انټری. نو موږ به سو کو چې کیش اکاونټ په ډیبټ کو 1,000 باندې او سیلز اکاونټ په کریډټ کو په 1,000 باندې. بیا مستر علي سوکل چې د 20,000 روپے سیلری ورکړه خپل امپلوي ته چې مستر خان نوم دی. موږ ویلو چې سیلری زموږ لپاره ایکسپنس دی. ټیک شو. نو سیلری اکاونټ یو دی کې افیکټ کیږي یو کیش اکاونټ کیږي. سیلری ایکسپنس دی او کیش ایسټ دی. دلته کې سیلری اکاونټ انکریز شو، ایکسپنس سیوا شو او ایسټ اکاونټ کم شو څنګه چې د مخکینی د ټرانزیکشن کې شو. موږ ویلی دي چې کلم ایسټ ایکسپنس اکاونټ انکریز شي نو موږ ډیبټ انټری کوو. نو موږ به سیلریز اکاونټ سکو ډیبټ کو په 20,000 باندې او کیش موږ سره کم شو نو موږ به کیش اکاونټ سکو په 20,000 به کریډټ کو. بیا چل شو چې مستر علي د 50 بوکس نور واغستل دا یو سپلایر نه کم چې د یاسر نوم دی 50 پر بوک خو په کریډټ باندې مطلب په قرض باندې. ټیک شو. نو موږ سره کم دوه اکاونټس په افیکټ کیږي، یو به انوینټری اکاونټ کیږي یو به پیبلز کیږي. مخکې که تاسو وګورئ د ټرانزیکشن نمبر 3 کې هم دغه سي د انوینټری اغسته و خو وختي په کیش اغسته و. نو ځکه موږ سره دویم اکاونټ د کیش خو اوس په کیش باندې نه، دویم اکاونټ موږ سره پیبلز دی. پیبلز وایي چې ورکون کې کوم پیسې چې موږ ورکو او پیبلز موږ سره لایبیلیټي ده. نو په دې ټرانزیکشن کې ایسټس هم انکریز شو، نو سٹاک د سره راغی خو لایبیلیټیز هم سیوا شو، د ذمہ داري هم سیوا شوې. ټیک شو. موږ ویلي دلته کې چې لایبیلیټیز کې چې کلم انکریز کیږي موږ سره انټری سي د کریډټي. نو موږ سوکل چې پیبلز هم کریډټ کو یا مستر یاسر دواړه کې هر یوي موږ کریډټ کو 5,000 باندې او انوینټری موږ خپل 5,000 باندې ډیبټ کو. او اخیری چې کوم انټری ده د مستر یاسر علي خپل یو کسٹمر ته 10 کتابونه سیل کړل خو په کریډټ باندې، د اوس په قرض باندې سیل وکړ 100 پر بوک. نن ټوټل څومره شو 1,000 روپے شو. نو یو موږ سره ریسیویبلز اکاونټ شو. ریسیویبلز ته وایي هر هغه کسٹمر چې چاته موږ په قرض باندې سامان خرڅ کوو هغه ته موږ ریسیویبل وایو. نو یو موږ سره ریسیویبل اکاونټ شو، یو سیلز اکاونټ شو. تاسو که ټرانزیکشن نمبر 4 ته وګورئ هغې کې موږ سٹاک خرڅ کړی دی خو هلته موږ په نغدو خرڅ کړی دی. نو ځکه موږ سره یو اکاونټ د کیش یو د سیلزو. دلته کې اوس موږ سره په نغدو نه دی په قرضو دی، یو اکاونټ په سیلز خو به وي خو دویم اکاونټ په موږ سره د کیش په ځای د ریسیویبلز دي. ریسیویبلز ایسټ دی او سیلز انکم دی. په دواړو کې انکریز راغی ځکه چې ما سره مخکې کسٹمر نو چې چاته ما په قرضو باندې سامان خرڅ کړو، اوس سره یو کسٹمر راغی نو زما ریسیویبلز هم سیوا شو، زما سیلز هم سیوا شو. او چې ایسټس کې کله انکریز راشي موږ ډیبټ انټری کوو او په انکم کې چې کله انکریز راشي نو موږ کریډټ انټری کوو. نو ریسیویبلز موږ سره یا مستر ای با 1,000 باندې ډیبټ شي او سیلز موږ سره په 1,000 باندې
کریډټ شي. نو دا یو اگزامپل چې کوم په مدد سره مونږه وکتل چې څنګه مونږ انټرانې کوو. لومبې به مونږ خپل ټرانزیکشن ته وګورو چې کوم اکاونټس پکې افیکټ شوي دي او بیا به مونږ وګورو چې دا اکاونټ ایسټ دی که ایکسپنس دی انکم دی که لایبیلیټي ده که کیپیټل دی. بیا به وګورو چې پکې انکریز راغلی دی که ډیکریز راغلی دی او بیا به مونږ د دې ټیبل په مدد باندې دلته وګورو چې انکریز نو دا انټري به کوو او که ډیکریز نو دغه انټري به کوو. امید ساتم چې تاسو په ننني لیکچر باندې هم پوه شوي او که بیا هم څه مسله نو خپل کمنټ تاسو ویډیو نه لاندې لیکلی شئ. خپل تاسو څه مسله یا ماته ایمیل هم کولی شئ او زه به انشاءالله په ټایم باندې جواب درکولو کوشش کوم. او پلیز یو ځل بیا چې دا ویډیو چینل زموږ سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ. تاسو به انشاءالله بل ویډیو کې بل لیکچر کې ملاقات کیږي. تر هغې پورې د الله په امان ځان ډېر خیال ساتئ.